السلام علیکم زما نوم واجد علي دی. ما بی اس ان کړی دی د کراچۍ نه جنا کالج اف نرسنګ سهیل یونیورسيټي او جنا میډیکیر نه مې بیا 1 ایئر انټرنشپ کړی دی. زه په پاک سویس کالج اف نرسنګ کې نرسنګ لیکچرشپ باندې یم. نو نن سبا که موږ وګورو زموږ سره وبا راغلې ده. د وبا وجه دا ده چې څنګه چې تاسو ته پته ده په سوات کې فلوډس رالو او د فلوډس د وجې نه د سیلابونو د وجې نه ځای په ځای اوبه ورسېدې او هغه اوبه په سزیګونو کې سټاپ شولې ودرېدې په ځای باندې. او څومره چې هم په یو ځای کې اوبه ودرېږي په نن سبا دور کې نو دا زموږ د عام خلکو دپاره د انسانانو دپاره ډېره خطرې باعث جوړېږي. هغې وجه دا ده چې په دې کې مختلف ماشي او داسې مچان وغیره دا راغونډېږي او هغوی بیا په هغې کې کم لاروا ایګز وغیره دا اچي او د هغې نه بعد بیا دا انفیکشن کاز کوي انسان ته. نو که نن سبا موږ د وبا باره کې وګورو زموږ سره نن سبا 3 قسمه په هاسپیټلز کې پیشنټ راځي. یو د ملیریا باره کې ډېر زیات راځي، یو ټایفاید پیشنټ ډېر زیات راځي او بل ډینګي. نو که موږ د درې واړو ډیزیز ته وګورو نو دا د یو بل نه ډېر زیات مختلف دي. د دې کاز ایجنټ چې دي هغه هم ډېر زیات مختلف دي چې دا څنګه کاز کېږي. نو که موږ ډینګي ته وګورو دا ډینګي یو قسم وایرس دی چې دا افیکټ کوي انسان امیون سیسټم او په هغې کې بیا د انسان دا سپینه وینه چې ورته موږ وایو پلیټلیټس کې یو ټایپ دی دا ډېر زیات افیکټ کوي چې هغه کار کوي زموږ سره د بلډ کلاټینګ ورته موږ وایو دا وینه جام کولو کې خپل مدد کوي. نو د هغې وجې نه هغه دغه پلیټلیټس چې کم دي پلیټلیټس کاونټ کم شي نو د هغې د وجې نه زموږ وینه چې ده هغه سټاپ کېدو نه سټاپ کېږي او بیا انسان ته خطره کېدی شي چې زیات تر له بلډ لاس وشي. نو که موږ وګورو په دې درې واړو کې فرق کول بیا لږ غونته مشکل په دې باندې که تاسو وګورئ په ټایفاید کې هم تبی د انسان، په ملیریا کې هم تبی او په ډینګي کې هم تبی. بیا که موږ وګورو په ټایفاید کې هم انسان ته زړه خرابېږي، په ملیریا کې هم انسان ته زړه خرابېږي او په ډینګي کې هم او دغه شانتې خېټه خرابېده هم په دې کې. خو په دې کې بیا موږ د وینې ټیسټ وکړو او د دې درې واړو جدا جدا ټیسټونه کېږي څنګه چې د ډینګي NS1 کېږي او په CBC کم چې د وینې رپورټ دی په هغې کې موږ معلومو. دغه شانتې ملیریا چې ده د هغې جدا یو ټیسټ کېږي MP او د دې نه علاوه چې کوم دی ټایفاید نو د ټایفاید جدا یو ټیسټ کېږي. نو که چېرته کې هم چاته داسې قسمه علامات راځي تبی یا خېټه خرابه شي یا ورسره الټۍ ولګي په انسان باندې، خوراک یې خواته نه کېږي، دې نه علاوه دردونه زیات شي، تکاوټ ورته ډېر زیات محسوسېږي نو ټولو له دا پکار دی چې فرسټ ایډ د کور مطابق دا ورکړي چې یو مریض ته ORS زیات پرووایډ کړي. دې نه علاوه فرش فروټ استعمال زیات کوي ورسره سره او دې نه علاوه چې کوم دی نو د تبي ګولۍ وغیره دا ورکولی شي او مریض دی سیده هاسپیټل ته ریفر کوي. نو دا به د مریض دپاره ډېره زیاته ښیي او کوشش کوئ په خپله باندې هم ډېر زیات احتیاط کوئ. احتیاط ډېر زیات ضروري دی چې په نن سبا دور کې په نن سبا ورځو کې د نیټ استعمال کم ته چې موږ مچردانه وایو د هغې استعمال ډېر زیات ضروري دی، د صفا اوبو استعمال ډېر زیات ضروري دی او ورسره د فروټ استعمال ډېر زیات ضروري دی چې فروټ استعمال زیات کو، د فروټ جوس وغیره فرش جوس څومره دا موږ استعمالو دا سکو. او دې نه علاوه چې کوم دی نو خپل امیون سیسټم کوم چې زموږ قوت مدافعت دی دا په دې سره مضبوطیږي او موږ ته به هیلپ راکوي. نو په دې کې که بیا موږ وګورو اکثر خلک وایي د ډینګي نه دومره خلک خراب شو، د ملیریا نه دومره، د هغې نور څه وجه نه وي. خو دلته کې مریض خوراک نشي کولی او هلته پرې خوراک ورته پراپر میلاویږي نه. نو څومره هم تاسو کوشش کوئ خوراک پوره خورئ، پوره خوراک اخلئ او چې څه یو زړه ته کېږي هغه خورئ. زیات تر له کوشش کوئ چې په خوراک کې به نامني نه کوئ. بل که موږ وګورو چې په کور کې که تاسو وګورئ د صفا اوبو استعمال به داسې چې تاسو به اوبه خوټ کوئ، اوبه به خوټ کوئ، د هغې نه بعد به دا اوبه یخوئ یا ترمې اوبه یا نارمل اوبه چې څوک څنګه سکی شي، څوک یخی ځان له. نو په دغه حساب سره که تاسو د اوبو استعمال کوئ نو انشاءالله تعالی چې دې شي نه به موږ ډېر زیات بچ وساتلی شو. او کوشش وکئ چې په خپل دې دا باندې کمپرومایز مه کوئ چې په دې کې موږ په دې باندې لږ غونټه کې خپل ګریپ مضبوط کړو او په دې خبرو باندې زیات مونږ توجه ورکړو چې خپل احتیاط زیات کړو. بلکې یو مریض چېرته کې زموږ سره افیکټ شوی په کور کې یا چېرته کې هاسپیټل کې موجود وي نو دا مریض چې دی هغه له پراپرلی علاج چې دی د هغه کم فلویډ چلیږي په هاسپیټل کې یا دې نه علاوه هغه ته کم میډیسن وغیره پکار وي. نو دا پکار ده چې پراپر علاج کې په ټایم باندې کېږي چې مریض ایسارېږي نو په ټایم باندې د مریض ټیسټونه دا ډېر زیات ضروري دي. نو په دې شیزونو کې هېڅ کمپرومایز مه کوئ او خپل ځان ضروري دی، د خپل ځان خیال ساتل ډېر زیات ضروري دي. جزاک الله. الله حافظ.